غار کې ګرځېده کله غر کې کله یو خوا بل خوا همدغه چغه به یې واله یو نیک سړی و ساده سړی و یا الله ته کم ځای د تا رضا کول غواړم منډې به والې کله یو غر له کله بل خوا کله بل خوا کله بل خوا یا پروردګاره ته کم ځای د تا پسې ګرځم ته زما نه ښه د تا رضا کوم چې رب کم خلکو به ته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته دی نه نه زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم ساده سړی رب په منځونو کې دی رب په روژه کې دی رب په صدقه کې دی نه 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 زه به خپل رب اینما چې د خپل رب له ورشم ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړل الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې ته ووینم چې دا خپې دله چاپي کړم دا لاسونه درته چاپي کړم موسی علیه السلام ورته دا ته څه کوې غلطې خبرې کوې د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ چې دي نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان نه خدای ستړي کېږي یاره ډېر لوی کارونه کوي که نارمان دی نو چې دې چاپي کړم دا کفر خبرې کفر دا کفر خبرې خدای په چاپۍ ته محتاج دی خدای ستړي کېږي دا ته څه الله وایي خفه شو حضرت موسی ته پرېږده دا سړی دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دی دا د مینې خبرې دی دقسې بابا به منډې والې کله یو غر له ده کله یو خوا له کله بل خوا له یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کم دی چې زه رضا کم زما رب کم دی چې زه رضا کم محشر چې کم د حساب کتاب میدان دی هغې کې به تله لګي د انصاف او زمونږ ګناهونه او نیکۍ به پې تللي کېږي هېڅ شک و شبهه پکې نشته د الله د قرآن وینا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو خبره هغه تله که د چا د نیکي درنه شوه نو جنت ته به ځي او که نیکي سپکه شو ګناهونه یې درانه شو دوزخ ته به ځي او که چرته برابر شو نیکي او بدي نو بیا د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای د اعراف ورته وایي سموده به په هغې اعراف کې وي او بیا د هغې نه پس به جنت ته ځي دا الله پاک یو نظام جوړ کړی دی دنیا د امتحان ځای دی اوس دا تله به ډکول غواړي که دا تله ډکه نه شوه په نیکو باندې او په ګناهونو ډکه شوه نو د الله د قانون مطابق بیا جنت ته تلل نشته ځي به وروستو به ځي چې مسلمان لاول به دوزخ ته ځي او په دوزخ کې به غوټې وایي چې ګناهونه ته د دوزخ په اور اورجېږي او ختم شي د هغې نه پس به جنت ته ځي نو الله مهربانه دی په خپلو بندګانو او رسول الله مبارکم په خپل امت رحم کوونکی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم نو بعضې داسې الفاظ یې مونږ ته ښولي دي چې هغه مونږ ووایو زمونږ تله به پرې ډکه شي او نیکي به هم درنه شي او ګناه به سپکه شي هغه الفاظ دا دي چې دا ما کوم حدیث ته تولسته حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی حضور پاک او فرمایل چې دوه خبرې دي یعنی دې کې یو اشاره ده ګوره ډېرې زیاتې نه دي ډېرې مختصرې دي زم تاسو ته مثلا وایم لکه سړی پې نه ستړی کېږي مختصرې خبرې دي دقه رنګې حضور پاک فرمایي ګورې دوه خبرې دي او ډېرې نه دي او دا دوه خبرې هغه دي چې الله ته خوښې دي د الله دا دواړه خبرې خوښې دي چې ته وې نو الله پې خوشحالېږي کم الله رحمان چې ډېر مهربانه ذات دی په انسان مهربانه دی دا د الله مهرباني ده چې دا دوه خبرې خوښې کړي دي او په دوی دله دومره اجر او ثواب مقرر کړی دی هغه پروردګار چې هغه رحمان دی دا د الله ښکلې صفت دی دا رحمان مهربانه ورته مونږ وایو لکه مور په بچي مهربانه پلار په زوی مهربانه استاد په شاګرد مهربانه دقه رنګې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی بلکې د دې نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو په دنیا کې ګوره حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي چې دنیا کې د هر چا له روزي ورکوم مسلمان لم ورکوم او کافر لم ورکوم خپل دشمن لم ورکوم داسې څوک نشته چې هغه وایي چې په ما الله مهربانه نه دی الله وایي ما پیدا کړې چې مې پیدا که ورکوم به اوس روزي چې دې پیدا کړم او ډوډۍ نه ورکوم بیا خو انصاف نه شو کله کله به سخته راولم لږ ازمایش به پې کوم ځان ته به یې لږ راجع کوم خو ورکوم وله ډوډۍ او د ډوډۍ دپاره الله بیا ځمکه پیدا کړې ده په دې ځمکه کې د انسان غله راوچتېږي دې ځمکه کې به زه طاقت اچوم اوبه به وله زر اسمان نه راوروم او د نهرونو او د سیندونو نه به وله اوبه زر وباسم دې به خپله خواري کوي زرغونتیا به زه کوم انسان خو صرف کر بنده کوي فصل خو انسان نشي زرغونولی افرأیتم ما تحرسونه تاسو صرف فصل کرے بس دا ستا کار
غنم نولې جوار نولې بل شی پیاز کرے اوږه کرے ټیپر کرے مولی دا ته کرونده به ته کې هم چې په کومو لاسونو کې دا دله خدای درکړي دي او په کومو سترګو چې ته پټي ته ځې دا هم دله خدای درکړي دي او په کومو دماغو باندې چې ته دا خپل سیس پیژنې ځمکه او کرونده دا دماغ او دې کې طاقت ته الله اچولی بیا وروسته څه وایي وایي فصل خو ته کرې خو اانتم تزرعونه ام نحن زارعون وایي دا تا د ځمکې نه زرغون کړي دي که دا ما زرغون کړي دي زرغونه بیا د الله کار غنم اوچوي او ښکلی مزیدار تیغه ته وباسي او یوه تیغه هم نی دا اوه او اته او شپږ او درې او څلور وي دا د یو دغه باندې یو پټ غوندې ته د غنمې لاندې ته وي چې اوچت شي په هغې کې بیا وږي دله خدای راوباسي دقه یو پټی دی دا ښکلی غنم دله چا زرغون کړل په دې پټي کې د الله یو اوبه دي یو اوبه او په دې اوبو باندې دقه ځمکه ده د دې ځمکې نه طاقتونه راځي او دا د انسان دا خوراکونه پې تیارېږي قسم په خدای ځکه له حیران شم یو د مالټې بوټی دی یو بوټی د مالټې څومره ښکلې رنګ یې دی څومره ښکلې غونډه منډه جوړه ده چا پې پرکار نه دی ګرځولی او دننه پکې څومره ښکلې خشته اوبه دي او خوند یې څونه مزیدار دی همدغه اوبه د ځمکې نه راکاږي دغه بوټې په دې څانګو کې ځي او دغه مالټه دا ته جوړېږي پوستکي جوړېږي یا خدایه څه لوی قدرت دی او په پوستکي کې دننه بیا مغز جوړېږي او په مغز کې دننه جوس پراته دي خشته مزیدار جوس جوړ کړه داسې جوس ده ته به مصنوعي جوړ کې هلکه وایي دا څه شی دی وایي دا مصنوعي جوس دی نه 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 ډاکټر وایي دا مه خوره دا نقصان ورکوي وجود له او خپل جوس وباسه وجود له به د فایده ورکوي او چې ته کلم جوس وباسې او کوله وې کېره دقه دی په دې میدان کې سبا به څښا پراته او تر څو چې دا جوس د مالټې په پوستکي کې بند دي د الله قدرت ته ګوره تر څو چې اوچوالی پې نه راغلي دا به محفوظ پرتې دا نه خرابېږي څه مونږ له خدای نه دي راکړي ګنی دی پکې دننه هر یو بند د ګني ځان له د جوس یو ګیلاس دی په ډیران د پاسه ولاړ دی په ډیران خو شی څښا کېږي محفوظ پروت دی تر څو چې ته جوس وباسې مچان به پې وبنګېږي او څښا به شي او په دې نل د پاسه څومره کلک نل یې تاو کړی دی چې دې ته د مچ د ماشي او د نورو څیزونو نقصان ورونه رسي ستا وجود ته تاوان پیدا نه شي څه ته موږ نظر نه کوو د خدای قدرت ته ګوپي نازک شی دی خدای دې پاڼه تاو کړی دی تک سپین مزیدار که دا پاڼه یې نه وې څونه خاورې او دوړې او شي څیزونه پې پراته ټیپر ته وګوره مولی ته وګوره نو خدای وله پوستکي ورکړی دی محفوظ یې دله شی ساتلی دی کیلې ته وګوره الوا ده الوا ده کیله په پوستکي کې بنده ده ته چې الوا پخه کې سبا څښئ دا پوستکي کې بنده ده پرته ده هېڅ هم نه کېږي پوستکي نه لرې کړه نو سبا به څښئ خشته ښکلې الوا دقې اوبو نه دا ټول جوړېږي قرآن شریف کې الله فرمایي رنګونه جدا جدا دي د یو مالټې جدا خوند دی د بل جدا خوند رنګ جدا پوستکي جدا څه ترخي دي څه خوږې دي څه ترشي دي څه ترسکونې دي او د انار دانې ته بیا پکې دننه په دانه کې دله څومره جوس پیدا کړي دي ای ظالمه ته به اوس هم د خدای قدرت نه ماني دغه یو پټي کې دا هر څه زرغونېږي دغه یو اوبو ټول بوټي راکاږي ځان ته دغه یو نور په ټولو لګېږي دغه یو سپومۍ رڼا او د ستورو رڼا ټولو ته رسېږي دغه یو هوا دې ټولو ته رسېږي الله پاک هر شي له خپل رنګ ورکړی دی خپل خوند یې ورکړی دی خپل ذوق یې ورکړی دی ای بنده د چا دپاره ستا د فایدې دپاره دا به نه وی چې دا ما وکړل د مونږ سړی مونږ څه وایو مونږ کې کبر دا زما هېڅ هم نشي کولی ته صرف فصل کرا زرغونتیا ستا کار نه دی د رب العالمین کار دی زما وروره ډېر مهربانه ذات دی چې مونږ له خدای څه رانه کړل میوې دله درکړه خوراک یې څه خو به ځان کړی که نه داسې خو نه جنت خو نه دی چې کټ کې پروت دی او د انګورو څانګه به راښکته شي او خپله خوله به هم نه وازی او دانه به خولې ته دردن نه کېږي او خورې به خو جنت کې وایي د جنت او د دنیا خو فرق دی دې ته رحمان ذات وایي دا کافر له م ورکوي دا مسلمان له م ورکوي دا هغه چا له م ورکوي چې خدای ته کنزل کوي چې دا څوک وایي چې د خدای لور ده په خدای دا خدای ته کنزل دی حدیث کې راځي چې څوک وایي دا پلان کې د خدای زوی دی د الله ته کنزل دی په دې الله خفه کېږي زوی خو هغه چا چې دی ورته محتاج دی خواهش لري خدای خواهشاتو نه پاک دی زوی خو هغه چا چې د بوډا شم چې د ما مال په قبضه کې والي او زما له دغه والي اوږه راکړي او ما یو ځای ته بولي خدای خو نه ستړي کېږي او نه چاته حاجت شته نه زوی لري نه شریک لري نه لور لري دا کنزل دی خدای ته بیا هم الله ډوډۍ ورکوي بیا هم الله روزي ورکوي ته به ورکړې خپل دشمن له ډوډۍ
بل دشمن له ډوډۍ ورکوي دې ته رحمان وایي دا مهربانه ذات خو بیا مو درته وایي چې ای بنده 80 کال دې کفر وکړو او یا اتیا کاله راشه مه مایوسه کېږه لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مه مایوسه کېږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا ما ته توبه وباسه کنه صرف دومره ووایه چې الله بس زما د کفر نه توبه ده او الله زه تا یو منم ایمان راوړه منتو بالله ووایه قسم دی د اتیو کالو کفر درته بخي دا تپوس هم د نه قیامت کې نه کوي چې دا ته کافر ولې وې دا ما ته د کنزل ولې کړي دي بنده خو چې څوک معاف کړي تپوس ته کوي وي معاف کوم دی خو دا غلطي دې ولې کړې ده الله د دې غلطۍ پوښتنه هم نه کوي چې دا غلطي دې ولې کړې دې ته رحمان وایي او دا موږ ته پته راځمارو چې دا هر څه چې موږ له راکړي دا الله راکړي دي او دا زمونږ ایمان دی چې کم وخت یې غواړي اخیستی شي یو ساعت کې اخیستی شي نن دا سترګې دي په یو ساعت کې به دې ړوند کې بیا به څه کې تپ تپ پکې نن دا دماغ دی په یو ساعت کې یو معمولي ټانکه دی لږه ورکوټې غوندې ټانکه که هغه ټانکې دی له اوښې جوړ هر څه ختم کله سړی ویریږي کله داسې ویریږي سړی چې خدای پاکه داسې نري رګونه دي په دې دماغو کې داسې نري لکه د ویښته نه هم نري هغې کې وینه روانه ده او چلیږي پکې سړی وي خدای پاکه دا رګ چې ته بند نه شي دې زړه ته دې وګوره چې کله ته پیدا شوې دا پمپ کوي لګیا دی غرزار کوي که یو سکنډ یو منټ لم دا خاموش شو مرګ دی نه خاموش کېږي ټول وجود ته الله رسول کوي ډوډۍ خدای راکړه رزق خدای راکړه دا هغه رزق د معده کولو غاښونه او خوله خدای راکړل هوا چې زمونږ ورته جت دی هله دونه خدای بېسیا راکړه چې د بیې ضرورت ورته ډېر زیات دی نو په بیه نه خرڅېږي اوبه دي او دا څیزونه دې ته څه وایي دې ذات ته رحمان او چې دا رحمان دې خوشحاله که نو زه خو بیا هم چې یو شی در کوم ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي زه بیا هم په غوښتو خفه کېږم الله په غوښتو خفه کېږي نه پرې خوشحالېږي ای مسلمانان خپل رب راضي کوي هر څه الله سره دی ستا صحت ستا مرض ستا عزت ستا بېعزتي ستا بچي ستا مال ستا دولت ستا اصل ژوند دی په خدای چې دا ژوند تا سره دا ستا چې نن بچي قدر کوي ته جمدی دا نن چې ستا رونه قدر کوي ته جمدی دا نن چې ستا ګاونډیان عزت کوي دا ته نن جمدی دا نن چې ستا دا خپل خپلوان خیال ساتي دا ته جمدی ګورې که الله دنه ساوویسته او مړې کړې په خدای که په کور کې مو ساتي هلکه وایي جنازه څو بجې مقرر شوه ډېره جي 11 ښه ما خو د دوه اورېدلي نه دوی مقرر کړې وه خو مړې څښا کېده نو جنازه یې مخکې کړه زر یې تختوي د کوره او شریعت هم وایي چې زر یې ښخاوه یو څو ورځې یادي بس هېر شو خبره خلاصه شو دا ستا د ژوند د برکته ستا عزت دی ګورې که لاړې که نه د دې دنیا نه دا چې کوم مال دې ګټلی دی بچي به دې پرې مزې کوي په دې مال